السلام علیکم. د پښتنو په کلچر کې د دوو شیزونو ډیر لوی اهمیت دی. یو حجره ده او بل جرګه ده. حجره چې ده نو هغه د پښتنو پهچان دی او په دې کې د ځوانانو تربیت به کېدو، د ناستې پاستې چل به یې ښودو، د هر څه نه به ماشومان او ځوانان خبر شو، ځکه چې مشرانو به خبرې کولې او دوی به اورېدې. او دویمه د پښتنو په کلچر کې جرګې ډېر لوی اهمیت دی، ځکه چې دې کې به معززین شامل وو او د دوو فریقو چې به څه متنازعه مسله وه نو هغې د حل کېدو دپاره به دوی کوشش کو. دغې جرګو به ډېر اهمیت په دې وجه مو چې هغې کې به معززین وو چې خلکو به د هغوی خبره منله او هغوی به د دواړو طرفو خبره واورېده او بیا به یې یو داسې په انصاف باندې مبني فیصله وکړه چې دواړو خلکو ته به اکثر قابل قبوله وه. د جرګې نوم زمونږ یو مشهور صحافي دی، سلیم صافي صاحب هم استعمالي په خپل جیو چینل باندې هغه یو پروګرام کوي، خو د څو ورځو راسې هغه د جرګې هغه نوم په شرمونو وشرمو. هغه د یو باعث انسان په توګه صرف د عمران خان خلاف مخالفین راولي او د هغوی عجیبه عجیبه انټرویوګانې کوي. اخري اولې د عمران خان چې کله ښځه طلاق کړه، ریحان خان د هغې انټرویو کړې وه او اخري اوس بیا د هغه د نوکر انټرویو کړه چې کوم په بنیګاله کې سیکیورټي ګارډ و. ډېر خلک په سوشل میډیا پسې خاندي، وایي اخري انټرویو به په بنیګاله کې د عمران خان سپی چې دی شیر و، د هغه به انټرویو کوي نو کیدی شي چې د ده هغه د انتقام جذبه کمه شي. خو دې یو غټ نقصان دا وکړو چې جرګه په پښتنو کې یو ډېر د معززو خلکو شی او د په شرمونو وشرموله. نو ستاسو څه خیال دی چې سلیم صافي دا څه کوي؟ دا صحافت دی که دا انتقامي جذبه ده؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.